افسوس خو سړی نه چې سپی ولګي په موټر باندې هم افسوس پې کوي که نه کوي؟ په لاره روانې او موټر پای لاندې چنډه خراله هم پې سړی افسوس کوي. په کار څه وو؟ پاکستانی قوم ته دا هوش پکار دی چې نواز شریف ته یا غلام اسحاق ته ویل څه پکارو؟ افسوس ټکے ویل پکارو کم مذمت پکارو؟ اوس په افسوس او مذمت کې د پاکستان عوام چې دی هغه دا تمیز نشي کولی. دا قمقل دی. یاره جی پاکستان نه، دوی ته مذمت پکارو، لفظ مذمت پکارو چې تا په شهري آبادی د قوم ماشومان دی چې دی پیکاوړه کړه، زه د دې مذمت کوم. مذمت ټکې دوی ځکه ونه وی چې امریکا پې خفه کېږي. تاسو خیال راغی؟ فرانس ہوئے، جاپان ہوئے، چین ہوئے، روس ہوئے، ټولو پہ مذمتو کو دوی مذمت ټکے اونکو، ځکه چې لفظ مذمت چې دی دا وزنی لفظ دی. مذمت معنا دا ده چې دا کار چې چا وکړو زه پې لعنت ویم، او دوی په امریکا لعنت چرته ویلی شي. نو زما عزیزانو عرض داو چې اوس مونږ په داسې لوی قهر کې ګیر یو، په داسې لوی قهر کې او ړانده کړي کمبلو، خیمو، اوچپایو دغه ړانده کړي چې ستا دومره بیکاره ملک دی چې ته د 300 کورونو د کمبلو د خیمو علاج نشي کولی، نو په تندرو لګي بیا دې ته حکومت ولې وی یا دې ته بیا ملک ولې وی؟ دا خدا سي شی لکه دا تاسو چې جمعات نه وځئ او هر چا چې دی لوپټني ولي داسې او خیرات غواړي، دا خو بیا څه ملک نشو. په یو ملک 300 کوره زلزلې وغورځول او هغه ملک سره د 300 کورونو علاج نه وي، هغه هم څه ملک دی یا هغه هم څه وطن دی؟ بیرونی دنیا ته اپیلو کې د امداد دپاره. نو عزیزانو عرض داو چې دا غیر د پاسم نن دنیا وی چې د عراقیانو حوصله اوسم بلند دي. صدام حسین وی چې زه په انتظار کې هم دیتا چې تب پزمکه ما سره جنگ کله شروع کې، زه دیتا په انتظار کې. پاس نکاڼې خو خلم را ویشتی شي کنی شي کولی، او لرې نکاڼې خو خزم ویشتی شي. که ایمان درکې نو ته میدان جنگ ته راوړاندې شه، ته بیا د ځان تماشا وکړه. بل ورځ د پاکستان خبر ده چې دوی د ریاض اسپیټالونه او برفخانه د امریکانو مړو نه ډکې شوې. دوی په امریکن فوجي خبر باندې ډېر ټیټ سنسرشپ لګولو، چې په امریکا کې با دا نه وایي چې دومره فوجیان مړ شو. دوی وایي چې که امریکې ته دا خبر لاړو
نو د صدر بوش خلاف په امریکا کې قیامت برپاش. هغه مړو باندې وسه کوي، هغه مړی بجای د امریکې ته ورو جرمني ته ورو شروع کړي، الته دا مردار وړي او الته خخای. عزیزانو دا څه د عقل خبره نه ده چې یو کله 150 بادشاہو په ګیرا کې اغسته ده. 150 د ټاپ طاقتونه ورته یو دي او یو لنډه غوندې کله په ګیرا کې اغسته ده او غلنډه غوندې کله نن وی 28-29 ورځې وشوي. النډه کلی په علاج دوی نه پويږي. دا 10 ملکونه دا غیبی امداد نه ده. نو نور څه دي څو کولای شي؟ دا مونږ په کشمیر کې 3 ورځې جګړه کړې و، نو 3 کال وشو چې خلیم وازی نیولې وي چې د جنگ تاوان نه پوره کیږي. 3 ورځې جنگ یو بم دل تر غورځېدل او ټول خار تختېدل. په دې لانډه یو بم را غورځېدل او ټول خار تختېدل. په دې بار سړک باندې دارو د پاره سړی نه کته. د شپې به زه دی جماعت کې د پاس کوټه کې ود کېدم. د شپې سهرن بچو شنو دلته یو چتراله طالب هغه به مولانا صاحب وګوشو خار راکوز بشو دلته بار مورچه هغه کې بکیناستو. نو ما دا سر کال کړ. یو بے غیرت زمونږ د کلی را سره ناستو، ما ته په دې سر څه واچوا صادر مالوالی ویلې پر کوئی پاس جاز له شیشه ور کوي. دا خو ستاسو غیرت ته او دا ستاسو ایمان دی. یو بم غورځېدل، څوک سوات ته تختیدلی، څوک هزارې ته تختیدلی، څوک لوړګي ته تختیدلی، څوک درې ته تختیدلی، څوک باړې ته تختیدلی. تاسو خیال راغی دی یو بم پریوته او په عراق باندې 90,000 بمبارای وشو ترنه پورې. نن سهارنه خبر ده 90,000 بمبارای په وشو. 90,000 او بمبارای په دغه جازونو وشو چې د زمکه په سر دا غینه د ټاپ جاز بل نشتا، او هغه بمونه په واچول چې دا غینه د ټاپ بمونه نور نشتا. واو یا زرا بمباره د صدام حسین خپې د سپولو نه دي. هغه اوسم چې وګورئ او یا میدان ته لا چرته بیا دور ته چې کوم سکیم د بارودي سمرونګونو جوړ کړو پرونه خبردار دی چا کوم ازمکه دنی ولې و بیا ته واپس شو الته بارودي سرونګونه پرې خو دته واپس شو چاغوی پراله 35,000 امریکایان پکې مردار شول. د خزمکه چې ما بس ځای راځي ما در تخپل پرې خو چې ما کوم نیولې و ما الته 15,000 بارودي سرونګونه جوړ کړي خو چای پیرالو غړمبا شو 35,000 امریکن پکې مردار شو. نو زما عزیزانو دا صد عقل خبرې نه دي. په دې اوس ډېر خلک داسې دي چې چاته د کویت امدادونه راتله اغیل څو لګیا دي، چاته چې د امریکای امدادونه او په امریکای په پسخوردو باندې عادت شوي اغیل لګیا دي. یاره جی بد کئی صدام بد کئی شدام بد کئی صدام خمور یو زوی روڑے دے پا اسلام کی ہر سرے ہوئی چیز مسلمان دیتا ہوئی نند امام حسین نامتا سو ولی علی ولی
څه ضرورت ورته شته؟ محرم چې راشي ښځې کیرونه او الواګانې ولې پخې؟ څه چل شوی دی؟ هیڅ چل نه دی شوی. دا چل شوی چې د دې عراق په ځمکه باندې امام حسین د یو ظالم بادشاہ په مخ کې سر نه ټیټولو. بل څه نور څه خبره وه؟ جنگ بدر ولې شوی دی؟ قصه څه وه؟ جنگ احد ولې شوی دی؟ غزوه خندق ولې شوی ده؟ غزوه یرموک ولې شوی ده؟ ولې څه چلو؟ بس پیغمبر مدینه ته تللی او غلی به ناست وی. بیا جنگ بدر ولې کولو؟ بیا مکې نه ولې راتلو؟ په مکه ولې اټیک کولو؟ دغه کعبه چې د کافرو په تحویل کې وا پیغمبر په اټیکو کو. حضرت علی دغه جنگ سے پاسالارو او یو سل شپېته بوتان په دې کعبه کې پراته وو. حضرت علی ته هغه وغورځول او دا آیات یې او پکې وګرځېدو چې جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. جنگ خود مسلمان ایمان دی، جهاد خود مسلمان ایمان دی. تاسو خیال وکړئ پرون کابل ته چې روس راغی او کابل یې ونیو، مونږ اعلان د جنگ کړو که نه؟ مونږ ویلو که نه چې بای کافر ملک په مسلمان ملک قبضه وکړه، د سره غذا پکار ده. او چا چې روسیه راوستی دی د سره هم غذا پکار ده. دا مونږ ویلو که نه؟ نو نن امریکنی چا راوستو؟ ولی ته د خدای د کور پناه په کافر علی؟ کافر د خدای د کور پناه ته راوستو. دا کور خو د هغه ورځې نه جوړ دی چې کومې ورځې نه خدای ځمکه پیدا کړې ده. ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم پناه په کافر علی؟ د دې حفاظت خو شریف مکه نو کړي. دې روضې ته د انګریز د ملک بادشاہ په تخت پاسېدو او مخې ووالو. چې مخې ووالو ټول پارلیمنت څه چلو ویل واورئ زما پارلیمنت واورئ چې دا مدینه کې چې کوم سردار پروت دی محمد رسول الله چې دام د ځمکې نه راویستی نه نو زه به تر هغې په آرام کښېننم. دا خدمت به څوک کوي؟ دا لاش راوباسئ. دو انګریزانو هغې وویل چې دا قرباني به مونږ وکړو. مدینه ته راغله او یو کور یې په کرۍ ونیو، په هغې کې ډېره شو چې مونږه مسلمانان یو عبادت کوو. او د هغه کور نه اعلان دی نطاخانه شروع کړه. دا مشهوره واقعه ده د نورالدین زنګي. تاخانه یې شروع کړه، هغه خاورې بیا د شپې لرې بار غورځولې او د ورځې بیا تاخانه کنسته. د رسول الله صلی الله علیه وسلم قدمین مبارک ته ورسېد. د شپې په خوب کې بادشاہ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې پاسه درنه مې وباسي. را پاسېدلی حیران. په دویمه شپه ورته وایي پاسه انګریزان دي درنه مې وباسي. سهار چې بادشاہ را پاسېدو خیرات یې وکړو، ویل چې څومره پیران او ملنګان دي هغه ټول راولي
او هغه دواړه سړي رسول الله صلی الله علیه وسلم بادشاہ ته وښودل چې دا شکلونه دي او په کور کې کنده کنسته ده او ما در نوباسي دا شکلونه دي. بادشاہ ټوله مدینه راوغوښته سهار سړي ته چې ګوري هغه شکلونه پکې نشته. ویلکه څه خلک خو پاتې نه دي ویجي دغه کور کې یو دوه کسه دي او چې مونږ روټۍ نه خورو زمونږ روجه ده. ویل ورشئ په زور راولي خو چې پولیس ورپسې لاړو راویني وه چې راوسته چې بادشاہ هغه خپې سپم کړې. تاسو خیال راغی او دې دواړو له تیل سره کړه او دواړه په تیلو کې واچولو پیکوړه یې کړه او بیا سلسل غزه کې د رسول الله د روضې نه غیر چاپیر فولاد او سکه دا واچولې او هغه ځمکه مضبوطه کړه. تاسو خیال راغی د دې حفاظت خو پیغمبر په خپله کوي د مکې حفاظت خو به خدای پاک په خپله کوي. خبره دلته د امریکې او د صدام ده خبره دلته د کافر او د مسلمان ده. تاسو خیال راغی پته به ولګي ستا فوج چې کوم تللی دی اب واپس راشي تاسو ټولو ته به دا پته ولګي چې دا د امریکې سره شانه په شانه جنګېده او کنه دوی د کعبه حفاظت کول. نو خبره دلته د مسلمان د وقار ده د مسلمان د عزت ته. صدام حسین زمون د ترور زوی نه دی او نم د ماما زوی دی. خبره د مسلمان د وقار او د عزت ته. کنن په دې ځای کې د مسلمان وقار پروتو اسلامی ملکونه عمر له د امریکای غلامان شو. عمر تر اوسه خو دی نن ته په پاکستان کې اټم بم ولی نشي جوړولې ولی 3 کال وشو چین اټم بم جوړ کړی دی هندوستان اټم بم جوړ کړی دی دنیا د اټم بمونو نه ډکه ده پاکستان ولی نشي جوړولې ځکه چې امریکا په خپه کیږي. ضیاءالحق لیکلی ورکړي امریکای ته چې زه ایټمی قوت نه جوړم. دا په پندای کې هغه چې سوځولې و او اجړي کیمپ دا اجړي کیمپ لا سوچا سمجھا سکیم لاندې اور ور تکړې شو چې امریکای ته دا یره و چې دلته دوی پټ ایټمی پلانټ نه لګولې چرتا او ایټم بم نه جوړ کړي. الحمدللہ ایٹم بم صدام سره مشتا او ورته ویلی دي چې ته خو ما اسرائیلو د پاره وهي ما اسرائیل پرې خونه او کپزان پوه شم چې زه اوس بیلم او دا د ایټم بمونو اډم اسرائیل جوړه نکړه نو زه به د مسلمان نه نیم پیدا ما نه به یو اسرائیلی ژوندی پاتې نشي. خبره خدا وا صدام پروګرام اسرائیل ختمول او امریکا د اسرائیل سپورټ کوي. نو مونږ وایو چې ډېر افسوس ته په دغه بمباری کړی دا افچوش ته افچوش نه دی خو یا مخیا مذمت وکا او چې دا غل خورلی دي اتحادیانو خدای دې اتحادیان ټول تباہ او برباد کی چې دې رزیلو اوس کومه کوټه کې چې خزي وینو په خزي خو اجراګانم بم را غورځول شي. نو عزیزانو عرض میں داو چې افسوس په ټولو ملکونو کړي به حیثیت مسلمان تا مذمت لفظ پکارو چې زه د دې شي مذمت کوم چې د امریکای ډېر بد کړی دي. نن ستا بین الاقوام ورتویو متحده کونسل ورتویو پلانا خو ټول دغه دي التسوق دي د یورپ نمائندگان دي د امریکای دي د روس دي د چین دي ټول کافر نمائندگان زمونږ د لوپټي والا کې یو پکې ورشي نو څپې
खटोल दगा जी अल कुफ्र कुल्लुहुम मिल्लतुन वाहिदा, कुफर टोल यो दीन दे, कुफर के फर्क नहीं। नन कुफर टोल यो तरफ तदे, मुसलमान का कुफर सारा मरगरे दे अजीजानो दा सिर्फ ताली सट थी दे कुफर